أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة توبہ 122 نمبر آیت. په دې آیتونو کې یو د علم فضیلت اهمیت او د هغې د شرعي حکم ذکر کول مقصود دی چې شرعي علم څه ته ویل کېږي، د هغې نصاب څه دی او د هغې مقاصد څه دي او د دې خلکو ذمہواري څه ده. د دې سره سره د یو سوال جواب د ذکر کېږي، هغه سوال چې د مخکینی سبقونو نه په ذهن کې را پیدا شو. مخکې نه تاسو د تبوک واقعه واورېدله چې په تفصیل سره را روانه وه، او تاسو ولیدل چې د تبوک د جنګ نه صرف 10 مؤمنان او 80 خواوشه منافقان پاتې شوي، نور خلک جهاد ته تللي وو چې په دې ځل باندې د مجاهدینو تعداد تقریبا د 30,000 خواوشه کې وو. کم کسان چې پاتې شو د هغې خلاف سخت وعیدات نازل شو او ځینو سره بایکاټ اعلان شو، چا سره یو طریقه وشوه، چا سره بل، چا ځینې توبه پکې قبول هم نه شوله، پاتې شو. د دې واقعې نه د تبوک د واقعې نه سرسري معلومیږي چې کله جهاد شروع شي نو په هره موقع کې چې هېڅوک په کورونو کې نه پاتې کېږي، پاک په ګني وځي، ځکه چې دا خلک پاتې شو سزا یې وسکله، مجرمان تصور شو. دا یو سوچ او یو فکر د ذهن نه پیدا کېدو، د دې واقعې نه جوړېدو. الله تعالی په دې آیت کې دغه سوچ او فکر جواب ذکر کوي چې داسې نه ده. چېرته چې کله چې جهاد شروع شي نو جهاد عام طور فرض کفایي، صرف په 2 صورتونو کې فرض عین ګرځي چې دغه باس موږ وروسته کوو، او باقي کفایي فرض کفایي دی. د فرض کفایي طریقه دا ده چې ځینې کسان به لاړ شي او د باقي خلکو ذمه به آزاده شي، فارغ به شي. البته د تبوک جنګ د دغې نه بدل و. تبوک جنګ داسې و چې په دې کې به هر چا باندې فرض عین و، ځکه د فرض عین کېدو صورت داسې دی چې په کومو ځایونو باندې مسلمانانو باندې کافران حمله وکړي او دغه ځای مسلمانان چې کوم دغه ځګنې اوسېدونکي دي، په هر یو مسلمان باندې جهاد د دغه خلکو خلاف فرض عین دی. چې کله دغه کسان خپله دفاع کولی شي نو په هغه صورت کې که دا خلک د خپلې دفاع نه عاجز شو، کمزوري وو، دفاع یې نه شوه کولی، بیا د نږدې ګاونډي مسلمانانو د هغې سره مرسته کول فرض عین دي، په دې باندې فرض عین شو. ګاونډي مسلمانانو په مرسته سره د دغه کافرانو جواب ممکن وو، نو باقي مسلمانانو ذمه فارغه ده. که داسې نه وه نو بیا پسې هغې نه چې وروسته نور څوک نږدې دي په هغې باندې فرض عین شو. هغه بلې طریقه باندې دا قوت ډېر زیات لوی و، کفار دومره قوت کې و چې په دغه طریقه باندې نه کېدله. لکه فتنه د منګولیانو شوله چې ټوله دنیا یې نیولې وه، نو په دې صورت کې به ټوله دنیا مسلمانانو باندې جهاد دپاره پاڅېدل فرض عین ګرځي. یو صورت یې دا شو د فرض عین کېدو طریقه. دویم فرض عین هغه صورت کې ده چې کله د مسلمانانو شرعي امیر، چې کوم مسلمانانو امیر یو شرعي امیر چې په هغې کې د هغه امیرۍ اصول هم برابري، هغه صفتونه پکې موجود دي چې کوم په اسلامي امیر کې، او د هغې ټاکل هم په شرعي طریقه باندې شوي. نو دغه اسلامي امیر چې کله ضرورت وګڼي چې غوړ مسلمانان دې راوځي، نو په دې صورت کې به هم فرض عین. نو تبوک کې هم دا دویم نمبر خبره وه. تبوک کې نبي علیه السلام چې د مسلمانانو شرعي امیر و، هغه لازمي ګڼلې وه چې ټول دې راوځي، ټول کسان راوتلو اعلان شوی و، نو چې بیا هم څوک نه راوتل نو باقي چې مجرمان. باقي په عامو صورتونو کې خو چونکې داسې نه ده، نو چې داسې نه ده نو دا د فرض کفایي صورت شو، او د فرض کفایي په صورت کې به ځینې کسان جهاد ته لاړ شي، باقي خلک به پاتې شي. کم چې پاتې شي نو هغې به څه چل کوي، لیتفقهوا فی الدین، دوی به دین زده کوي. نبي علیه السلام زمانه کې نبي علیه السلام په خپله موجود و، د هغې نه به خلکو زده کوو. بیا وروستنو پیړو کې څومره چې زمانه لري وځي، خاص کر په دې زمانه کې نو د دې خلکو لازم دی چې د علماو نه زده کړي، او دا کوم دین چې دوی زده کړي نو دوی باندې چې کوم خلک جهاد ته تللي د علم حاصلولو موقعو ته نه ده برابر شوي. هغه مجاهدین چې کله واپس شي نو دوی به ورته دین ښیي، او د هغه مسایلو نه به، دغه کارونو نه به بچ کوي چې کوم ناجایز دي، هغه کارونه به ورته ښیي چې کوم ورته باندې لازمي دي. دغه شان باقي مسلمانانو سره هم دغه طریقې کار کوي، او دغه شان د دین دغه سلسله به جاري ساتي. نو په دې ځای کې د مخکینی سبقونو نه چې کوم سوال او وهم پیدا شي او شک پیدا شي او چې کوم جهاد په هر چا باندې فرض عین په هر ټیم کې، نو دې ځای کې دې آیات نه معلومه شوله چې جهاد په عام وختونو کې فرض کفایي، صرف دغه 2 صورتونو کې فرض عین ګرځي.
الله تعالی فلولا نفر من كل فرقه منهم دا څه کې لیکل وما كان المؤمنون او ندي مؤمنان خلق لينفروا كافة چې دی وزي په یو ځل باندې مؤمنانو د فار دا خبره نشته دی عام طور چې پاک جهاد د پاره وزي دی لينفروا دا کان سره تعلق دی او د ګرامر اصول دا دی چې کله فعل مستقبل معنی لفظ د کان داخل شي نو دا په جمله کې استمرار او دوام پیدا کوي نو معنی دا سیده چې همیشه د پاره داسې نه ده چې مؤمنان خلق د جهاد د پاره پاک وزي ټول دی وزي د سیمانه شو فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين فلولا نفر نولي نوزي من كل فرقه د هر غټ ډلینا منهم د دوینه طائفه یو کچې ډله هر غټ ډلې نه یو کچې دستره بیل شي او جهاد ته لاړ شي او دا ټول خلک دی په یو ځل باندې نزي ولی دا کوم خلک چې جهاد ته لاړ وړه غونډه کې ډله ترابیل شو د غټ ډلې نه او جهاد ته لاړ د باقي خلک بس کوي نو ولي يتفقهوا في الدين دې د پاره دی پوهه حاصل کې بدین کې دا باقي خلک په دین کې پوهه حاصل تفقه چې کوم دی ليتفقهوا ټکه استعمال شوی معرفت القرآن په دې معنی د تفسیر قرطبی او تفسیر مظهری په حواله سره ډېر تحقیق کړی دی هغه دې ځکه کې ليتفقهوا یوایو او ليتعلموا ونوایو زګه علم اته کې علم چې کم دی دا صرف زده کول ته ویل کېږي خو هغه مطلب باندې پوي کنه پوي لکه سره چې په ګوټه باندې خبر زده کی چې مطلب باندې نه رسي نو هغه علم شو تفقه نه ده او شرط کې معتبر تفقه در سره په دین په حقیقت باندې پويږي په مسائل په حقیقت باندې پويږي دغه خبره ده چې ليتفقهوا در باب تفاعل نه دی او د دې مصدر فقه راځي فقه په یدلو ته مهارت ویل کېږي نو په دې صورت کې معنی دا ده چې دا خلک په دین کې پوهه حاصل کړي خو د تفقه د تفاعل خاصه دا ده چې کم کار ته کې نو بده کې به مشکلات سختی به برداشت کړي نو دې کې د ټکی ته اشاره شوله چې دینی علم حاصلول د کافي مشقت غواړي ډېر وګړي سفر شوګيري او ډېر کړهونه دردونه په سر باندې باخلي او د دنیا د ټولو قصونو مزان او سیټ ته کې نو بیا به د علم حاصلېږي که دنیا سره رابطه کې پاتې بیا علم حاصلول او سہولیاتونه چې کله ستاسو نه کېږي سختو سره اشنا نه نو د دین حاصلول ګران کار دی دا معنا د تفقه د شد نه معلومیږي دا معرفت قرآن ذکر کړی ده تفقه چې کوم دنو مصدر فقه شو فقه چې کوم دنو پوی ته ویل کېږي امام ابو حنیفه رحمه الله نه چې کوم تاریخ دی باره کې نقل کوم تعریف او پیژنګلو جګه کړی ده هغه فقه دې ته ویل کېږي چې د شریعت هغه کارونه چې کوم بتا معنی لازمی دی هغه پیژاندل چې په ما لازمی دي او کوم چې بتا معنی حرام دي ناجایز دي هغه پیژاندل چې په ما باندې حرام دي دا نمونه علم حاصلول دا فقه ده البته د متأخرین د رستو علماو چې په اصولو کې کوم تعریف ذکر کړی دی نو هغه داسې دی چې هو علم باحکام الشرعیه العملیه د شریعت هغه علم چې کوم تعلق د عمل سره د عقیدې سره نه دی هغه ته فقه ویل کېږي او چې کوم تعلق د عقیدې سره دی نو هغه ته علم کلام ویل کېږي علم اصول ته ویل کېږي علم عقاید ته ویل کېږي دا ورستنی اصطلاح ده مخکینی اصطلاح کوم چې په قرآن او حدیثو کې د فقه لفظ استعمال شو هغه نه مراد به هغه علم چې کوم تعلق د حرام او د حلال سره لنډه خبره ده حرام او حلال سره چې کوم تعلق دی نو هغه فقه دا چې کوم دغه نه علاوه دغه فقه نه ده نو اوس دې ځکه کې یو خبره به تاسو بل ذهن تراش قرآن او حدیثو کې چې کوم فقه استعمال شو دغه تعریف شو چې هغه کارونه چې پتا لازمي دي او هغه کارونه چې پتا باندې حرام دي دا فقه ده یګر متأخرین رائے واخستل شي رستمی علماء رائے واخستل شي هغه دا شول چې کوم خبرو تعلق د عمل سره یو هغه ته فقه ویل کېږي د دې دوه تعریفونو اخو نور تعریفونه د فقه نشته او هم دغه لغات ذکر کړی دي اوس هغه خلکو تراشه چې فقه ته بس پک نظر باندې ګوري او ځنې خلک په داسې غیر مهذب الفاظ استعمال کوي چې فقه او منافقه او فقه نه منم صرف حدیث منم نو دغه ځکه کې د جهالت انتها ته وزګوره فقه چې کوم دم دا یو د علم د احادیث او قرآن ټول دنه دغه داخلي یو عام مفهوم دی او ته به فقه نه مانی حدیث مانی داس شي شو دایس شي نه شو یا دا چې دوی خیال دا دی د دې فقه باره کې د دوی په ذهن کې یو بل تصور چرته موجود دی لیکن دغه تصور چې دوی په ذهن کې دی نه په لغاتو کتابونو کې شته نه په تاریخ کې شته نه د علماء سره اقوال باندې شته دی د ځان او شی دی جوړ کړی دی نو بهر حال باندې تفقه دې ته ویل کېږي هر هغه علم
چې تعلق د حرام او د حلال سره یا د جایز او ناجایز سره هغه ته فقه ویل کېږي کم چې د قرآن او د حدیث استناد او کم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دغه تعریف نقل دی او د دې په حاصلولو کې به کافي مشکلات هم برداشت کولی الله تعالی ویل يتفقهوا في الدين چې د خلق په حاصل کې بدین کې تفقه حاصل کې ولينذروا او دې د فارج دی ويري خلق لرا قومهم خپل قوم لرا اذا رجعوا اليهم هر کله چې د قوم را واپس شي دوی تر جهاد نه مطلب دا شو چې دې دین په دومره پیمانه باندې زده کی چې د حرام او د حلال او د فرض او د واجب ټول اندازه وته ولګي هغه مسلمانان چې کوم جهاد ته ترې د علم حاصلول موقع ته برابر شوی نه ده هغه مجاهدین چې کله دوی ته واپس شي نو دوی ورته شریعت په رڼا کې د سره خبرې کوي چې دا کار حرام دی دا کار جایز دی دا روا دی دا ناروا دی دغه شان د کې باقي مسلمانان به د ناجایز او نبیرای د هغې نه به لري باسي دا به د علماو ذمہ واري شي نو دې ځکه کې د کوم علم چې ذکر شو یو مسله به دا ده چې د هر طبقې نه بزنی خلک مجاهدین جهاد ته لاړ چې ځنې به علم حاصلوي نو دا ذکر چې کوم دی دلته کې ټول چې نه وځي د علم دپاره نو دې کې د نقطې ته اشاره شوه چې علم دې علم نه مراد فرض کفایي علم ته مراد دی علم هم په دوه قسمه باندې دی یو علم فرض کفایي دی چې په غونډه علاقه کې یو کس حاصل کړي ټولې علاقې غاړه بازاده شي یا د علاقې خلک د بل ځای یو تکړه عالم راولي چې هغه د دین تمام اصول پیژني په تمام خبرو باندې پوهیږي نو د خلکو غاړه آزاده شوه او که داسې نه وي نو دې به ګناهګار شماري دویم صورت د فرض عین دی کوم چې حدیث کې هم دی چې العلم فریضة علی کل مسلم په هر مسلمان باندې علم کول فرض عین دی نو دغه فرض عین چې کوم دی د دومره مقداره پوری دی چې انسان د خپل ژوند اهم ضرورت چې کوم د مخې ته روان دي خپل عقیده ټیکي مونځ روژه حج زکات چې کوم به د معنی دی که روژه حج پې نشته دی د هغې علم په دغه ټایم کې فرض نه دی دغه شان د کې که زکات پې نشته نو په دې ټایم کې زکات علم حاصلول پې فرض عین نه دی که دې سوداګر دی سوداګري کې تجارت کوي نو تجارت علم حاصلول پې فرض عین دی لیکن دا سړی تاجر سوداګر نه دی نو د هغې علم حاصلول پې فرض عین نه دی چې غونډې علاقه کې بل چا حاصل کړی د غاړه آزاده ده نو دا د فرض عین حساب شو نو د قرآن چې کوم ذکر کړی دا فرض کفایي علم ذکر کړی دی فرض کفایي ته ویل کېږي چې قرآن باندې ته مکمل پوهیږي د هغې معنا تفسیر راجح مرجوح باندې ته پوهیږي د نبي علیه السلام تمام احادیثو باندې ته پوهیږي هغه ته معلومي ناسخ منسوخ پیژنې چې دا ناسخ دی دا منسوخ دی دا راجح دی دا مرجوح دی د صحابه کرامو اقوال افعال هغه ته معلومي ټول د تابعینو تابعینو آثار ته هغې باندې پوره علم او عبور لري دغه شان د کې علم فرائض چې کوم علم میراث دی هغه ته مکمل معلومي هغې باندې پوهیږي نو دغه ټول علوم چې راجمع کې شرعي علوم چې د هغې شمار تقریبا 1400 ته رسېږي دا 1400 علوم چې چا حاصل کړي نو دی دغه علم فرض کفایي دی غونډې علاقه کې چې یو کس حاصل کړي باقي سیمه فارغ کېږي لیکن دغه 1400 علوم هر سړی حاصلول دا د وس خبره نه ده هر څوک یې چېرته نشي حاصلولی نو په دې وجه باندې علم دو حصو کې تقسیم شو یو فرض عین شو او بل فرض کفایي شو قرآن چې کوم بحث کړی دا د فرض عین د فرض کفایي مسله ده او عام طور باندې هر مسلمان دپاره حاصلول دا فرض عین دی بیا د ارشاد طالبین چې کوم د زاد طالبین د حدیثو یوه رساله د هغې شرح ده هغې لیکلي دي چې کوم مسایل چې فرض عین دی چې هر مسلمان به خامخا زده کوي نو دغه فرض عین مسایل مولانا شفاعي تانوي رحمه الله په بشت زیور نومي کتاب کې راجمع کړي دي کم د کور مسایل چې څومره ضرورت د ژوند چې دي هم چې د هغې نه بغیر اخوا سړی ګزاره نه کېږي هغه به خامخا زده کول پکار دي هر مسلمان ته که نارینه یو که زنانه وي کوم چې حدیث کې دغه شان کې مضمون دی نو وایي دغه ټول علوم په بشت زیور نومي کتاب کې راجمع کړی شوي دونه محنت پې شوی دی هلته موجود دی اوس دې زمانه کې په میدان کې تقریبا داسې علم چې 1400 علوم زده کړي او په دې باندې پوهېږي چې هغه قرآن باندې پوهېږي په حدیث هم پوهېږي په اصول هم پوهېږي په 1400 علومو کې مهارت لري داسې خلک محدود دي ډېر په شمار بلکې په دې شمار کسانو کې تقریبا یقیني چې کم دی نو د بانډۍ مریض صاحب دی تقریبا چې هغه علم میراث باندې مهارت لري ډېر کافي مهارت لري باقي په شفو باندې کومه شفي د ځمکو کوم مسایل چې تجارت څومره مسایل چې قضاوت عدالت په دې باندې پوهېږي ټولو باندې پوهېږي او دورې تفسیر هم کې دورې حدیث هم پڑھاوي د دې نه علاوه په میدان کې داسې خلک نشته
چې هغه سوال او علوم کې عبور حاصل کړی او بدی باندې پویږي او ماهر وي داسې تقریبا غون میدان کې نور نشته اس نمونه او خلک شته چې ځنې حصے به زده کړي لیکن داسې جامع عالم دلته موجود نه دی نو دا د علم د فرض کفایي او د فرض عین هغه خلاصه شوله چې بلې طریقه باندې به هر مسلمان باندې کوم علم فرض دی نو دومره مقدار چې څومره احکام د مخې ته روان دي چې هغه به حل کولی شي کم چې فرض کفایي دی نو هغه د باقي علوم چې ما وضاحت وکړو اوس د دې علماو ذمہواری به صحیح امام قرطبي رحمه الله وی دې ځکه کې د علم حکم هم ذکر شو چې علم فرض دی که سنت دی که واجب دی دا حکم په خپل معلوم شو الله تعالی امر کړی دی چې هر سړی د علم حاصل کړي او دغه شان د ځنی خلک خو دې کوم جهاد ته لاړه باقي خلک د ټول علم حاصل کړي او ځنی کسان د جهاد ته لاړ شي دې نه دا حکم معلوم شي چې ځنی صورتونو کې فرض کفایي او ځنی صورتونو کې فرض عین شو دغه طریقه باندې کدا فرض عین وي نو بیا مجاهدینو حاصله ولې هغه جهاد ته نتللې لیکن هغه د سینې شي کولای هغه جهاد ته زی باقي خلک به حاصلې دغه وهم نقطه دا معلومه شوله چې فرض کفایي او فرض عین کې کافي فاصله فرق شته د یو شی نه ډیر خلک د سکه چې هغه ځان نه شي نه جوړ کی او د ذکر وګ د مجتهدین په مهنتونو باندې خاوري واړي نمک حرام خلک او ځان غټ شی ثابتول غواړي نو هغه د سوي چې په اسلام کې فرض سنت واجب مستحبات د استراحت وي قطعا نشته ټول یو دین د بس یو شان د کې فرض دي نو که دا خبره شنو خبره به مکمل ورانه شي بالکل بیا وړاندې چریدل په دې کې مشکل شي د دې آیات ظاهري اندازې نه دا پته ولګېدله چې فرض کفایي د سینمونه شي دي چې ارچا باندې فرض دي لیکن چې ځنې خلک یې حاصل کړي د باقي خلک به آزاد شي او د ډیر مثالونه دي اذان په دې کې شامل دي که اذان یو کس وکړي ټول کله محله وزګار شو فارغ شو زمي او که اذان ونه شو غون کله ګناګار دي دغه شان د جنازه ده هغه ځکه چې جنازه کې تکل جنازه کې بخبره حاضر نه یساده سبا مخوا کې جنازه نه کیږي چې کله د بکری کې مړی وشن بیا فرض عین دی او ته موجود بکری کې دا فرض کفایي نه دا فرض عین شو لیکن هغه ځکه ته موجود نه خوښه کې مړی وشو او د کلی نه یو کس دولاړو یا سوچ لاړل خو ته پادش ول خلک لاړو جنازه وکړه نو استاد ما فارغ شو لیکن جنازه کې هم دغه شرط په یاد ساتي چې کله په خپل باندې حاضر وي نو بیا فرض عین صورت دی به د کفایي صورت نه دی چې بس البته موجود جنازه نه کی دا ممکن نه دا فرض عین د مړي د پاره غسل ورکول دا فرض کفایي دی یو کس غسل ورکو نو غون خلک ته وزګار شو غز ګناګاری دونه بچ او که دا غسل اچا ورنه کړ ټول خلک ګناګار دي دغه شان خبره د کفن شو نو که دا استراحت ختم کی او هر شی فرض عین کې نو بیا هم قصه ډیره ګرانیږي نو دې ځکه نه د کفایي او د فرض عین فرق هم واضح شو دین علاوه امام قرطبي رحمه الله وی چې بل مسله دا معلومه شوله چې د دین د علم نصاب بس شي ته به کم شي زده کې نو یقینا معلومه دا چې تفقه په دین او د دین کې به مهارت حاصلې نو کوم کتابونو چې د دین مهارت حاصلې ده د کم سيزنه دغه شی د دین نصاب دی نو دا بیا عامه خبره ده کته کتاب نه ګور دی یو عالم نه د سيزده کې دام ټیک ته کدی د پاره ته مطالعه کې دام ټیک ته کته نور هر قسم ذرایع چې استعماله د علم د حاصلولو لپاره خو دغه ذرایع چې کړي یقیني یعنی مشکوک ذرایع نه چې دا سړی به عالم یو کبه نه دا خبره به ټیک یو کنه دا خبره نه بلکې ته نور ذرایع باندې پاره کته ته عالم معلوم دی دغه په علمیت دغه په دینداري باندې ته مکمل اعتماد کړی دی ته معلومات حاصل کړی دي او دا غینه بعد د هغه ریکارډینګ تاوري دام ټیک ته دام سمون خوري لیکن بغیر تحقیق نه بیا نشي کولای نو اداره علم نصاب شو چې بکم ذرایع باندې ته بدن کې مهارت حاصلول شي هغه کتابونه هم پکې کېدل شي هغه پکې ریکارډینګ هم کېدل شي هغه د علماو صحبت هم او دغه ناس ته پاس ته بوزونم کېدل شي په ټولو طریقو باندې علم حاصلول شي بیر دی عالم ذمہواری بس چې کړه دی عالم شته بس کار کوي نو الله ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم دی به یری خپل قوم لاره کله چې دا واپس دي خپل قوم ته کله چې واپس دا رجعوا واپس اليهم دوی ته خپل قوم ته واپس شي د علم نه نو دغه به یری د څه شي د الله تعالی د عذابونو نه به یری د حرام او د ناجایز د کم وبال چې د غوبال نه به یری او دغه شان فرض باندې فرض نعمل کول د غید نقصان نه به یری چې د کار حرام مکوا په فرض باندې خامخا عمل کوي فرض پر دمو د کی خرابېږي گمراه کیږي وبال لبکی د دې خبرونه نه به یری لعلهم يحذرون دې د فارج د خلق بچ شي د ګناهونو نه یا يحذرون ته معنی دي یو دا چې د دې د ګناهونو نه بچ وبال نه بچ یا د يحذرون دی ویریږي د الله تعالی نه ادوړ باندې استعمال خوري ماره بالقران وای دی يحذرون کې وای د ټکی ته اشاره شوله چې د عالم فریضه په دې ځکه معنی نه پوره کیږي چې صرف بیان خلکو ته وکړي سره ته لاړ شي ابي په طرف رانه شي
او چې بس ما خپل غاړه زده کړل اوس خلک خپل خوخه د سکه نو کوي خپل مرزي ده وای نه دې خپل مهنت جاری ساتي لعلهم يحذرون دې د بعد خلک ويریږي د الله تعالی یا ځان بچ کی د مخالفت نه هغه پورې بده مهنت جاری ساتي چې دا مهنت جاری وساتو خلکو ونه منله عالم به ګناګار نه دی او که د قطعا مهنت ونکو او معاشره ناسور سره مخامخ ورځ په ورځ باندې بیا سره عالم هم مجرم او ګناګار دی